ډیرو محترم مسلمانانو او خویندورونو ډیره بهترین او مجربه وظیفه راته خیمه ان شاء الله زما هم اخیری ورځ ده سبب عمرې لزمه د خیره سه ان شاء الله العزیز تاسو ته ډیره دعاګانې کوم هو کله چا نوم مال نه راځي نو زه بیا وایم چې الله پاک زما وظیفې څوک ګوري زما وظایف څوک اوري زما ویډیوګانې ګوري الله هغوی له دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي د هغوی چې کوم حاجات دي الله ته یې پوره کړي او که څوک نوم کمنټ کې رالیږئ د وظیفه کې نو انشاءالله هغې نه به زه سکرین شاټ وباسم هغه به انشاءالله خانه کعبه کې به تاسو ته دعاګانې کوم خاص د الله تعالی د رضا دپاره نن چې کومه وظیفه ده د یا لطیف اللهم یا لطیف یا ودود محترمو دا وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده دا چې انسان شروع کې انشاءالله د دوه درې طریقې دي نو انشاءالله د انسان به الله جل شانه حامی او ناصر مددگار شي د انسان چې کم حاجات دي هغه حاجات به الله جل شانه انشاءالله ضرور پوره کوي او داسې ښکلې طریقې سره به ورسره پوره کوي دا وظیفه ډیره احسنه خوږه وظیفه ده دې کې د الله تعالی د ګورئ اللهم یو خو د الله تعالی دا نوم شي یا لطیف دا د بل د الله تعالی نوم دی یا ودود دا بل د الله جل شانه نوم دی نو انشاءالله دا وظیفه تاسو خامخا د خپلو حاجاتو د خپلو مشکلاتو د خپل من چاهت زندګۍ دپاره دا راونیسئ د دې ختم وکئ کو ختم یې څوک کوئ او کو وظیفه یې څوک کوئ نو دواړه طریقې راته ښیم انشاءالله بې اولاده چې څوک دي هغوی اولاد به هم وکړي یا یو جنۍ هلک ته ودونه نه پوره کېږي یا نور داسې قسم حاجات د خلکو وي نو هغه به الله تعالی پوره کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي خاص د افغانستان خواږه مسلمانان د پاکستان خواږه مسلمانان خویندې وروڼه الله جل شانه د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددگار شي محترمو نن زموږ وظیفه د الله جل شانه د دریو نومونو وظیفه ده اللهم یا لطیف یا ودود دا موږ مدرسه کې هم کوو محترمو ور دې طریقه واورئ چې کم حاجت د فارې کوئ انشاءالله رب العالمین به هغه حاجت ستاسو پوره کوي تاسو دا وظیفه شروع کوئ زه به ورپسې انشاءالله دعاګانې کوم د الله جل شانه هغه د عظیم کور نه د خانه کعبې نه انشاءالله الله تعالی به ستاسو دې وظیفه کې برکات واچوي کم انسان چې دا وظیفه یعنی دا اسم مبارک روزانه 21 کرته د ماسوتن د مون نفس وي یا سل فیرې د ماسوتن مون نفس وي نو هغه تب الله جل شانه هر مراد پوره کوي بله دا چې کومه جینکۍ دي یا هلکان دي واده نشته دی نو هغوی دپاره دا وظیفه بې نهده مفیده ده 1400 کرته دی روزانه وای چې هر وخت کې وای مخکې وروسته ریتې 14 پیرې درود ابراهیمي وای بل محترم علماو ذکر کړي چې دا اسم مبارک څوک په کثرت سره وي د هغه مشکلات د حاجتونه الله جل شانه پوره کوي دی به د زندګۍ نه مزه واخلي ګوره موږ د حاجاتو د وجې نه پریشان حالي که نه د بیمارو د وجې نه نو انشاءالله د دې بځکې برکت به الله تعالی بیماری هم ښه کړي مشکلات به هم ختم شي حاجتونه هم پوره شي بل کم انسان د فقر او فاقه ده فی آمدنی کمه د پیسې کمې د ملازمت دی یا روزګار نه محرومه دی یا د په ده باندې دق دی مصیبت دی پې رنج دی پې غم دی پې تکلیف دی پریشانۍ کې مبتلا دی دا کسو نو ده له پکار چې په ښکلې طریقې سره اودس چهاردام وکړي صحیح شوه او بیا د اودس چهاردام نه پس په خپل ځای باندې کښېني 14 پیرې درود ابراهیمي ووایي او بیا 1400 پیرې 1400 پیرې په دې سکرین تاسو ته ښکاري دا اسم اعظم وي اللهم یا لطیف یا ودود او وروسته بیا 14 پیرې درود ابراهیمي ووایي نو انشاءالله د فاسدو نه مخکې انشاءالله چې الله تعالی د حاجت پوره کړي الله تعالی په یو غنټه کې پوره کولی شي په یو ورځ کې پوره کولی شي او د سکند نه مخکې هم پوره کولی شي د الله تعالی خوښه ده لهذا محتاج به الله تعالی باندې توکل کو بل محترم مسلمانانو یو انسان دی طریقه یې بله دا ده چې یو انسان دی هغه مشکلاتو کې ګیر دی حاجتونه نه پوره کېږي یا روزګار یې نه روانېږي یا نورې مسلې دي ورته نو هغه د مازدیګر د مونځ نفس په خپل ځای باندې کښېني 11 پیرې درود ابراهیمي و بیا د 100 یو کم 10 پیرې 129 مرتبه 100 یو کم 10 واردې دا وظیفه کوي بیا د درود ابراهیمي وي بیا د الله تعالی نه خپل حاجت طلب کوي روزانه 129 مرتبه خو چې روزانه وایو او که څوک یې ختم کول غواړي د اولاد دپاره د محبت دپاره یا نور ستاسو حاجات دي د هغې دپاره نو بیا 1,25,000 مرتبه اللهم یا لطیف یا ودود اللهم یا لطیف یا ودود
1,50,000 پیرې به دا وظیفه راونیسه چې څو ورځو کې تاسو ختمولی شئ، که هفته کې ختمولی شئ، که 10 ورځو کې، که 15 ورځو کې، دا به ځان سره لیکئ، شمارئ به او دغه تعداد به 1,50,000 پیرې پوره کېدو سره سره به الله جل شانه ستاسو حاجت ستاسو مشکلات انشاءالله اسان کړي. محترم مسلمانانو دا ډېره بهترینه وظیفه ده د حاجت لپاره، نو خامخا یې شروع کړئ په دغه طریقو. 1414 پیرې هم ویلی شئ، 100 یو کم 10 شوارې هم ویلی شئ او ختم کوئ نو 1,50,000 پیرې تاسو انشاءالله وکړئ. محترمو انشاءالله سبا 5 بجې به 4 بجې به زه وځم. ما په خپلو خاصو عامو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. زه به تاسو ته هم د زړه د اخلاصه انشاءالله بغیر ستاسو د وینا نه دعاګانې کوم. که چا راته ووي او که چا راته ونه وي، که چا کمنټ کې نوم ولیکو که ویې نه لیکو، هغه ته به خامخا زه دعاګانې کوم. صحیح شو. ځکه نومونه خو ډېر بهتره وي چې په نوم باندې انسان ته دعا وکړی شي، خو لهذا که نوم نه وي نو زه به انشاءالله دعاګانې کوم چې الله زما کتونکو اورېدونکو ته دنیا و آخرت خوشحالۍ ورکړي. الله زما کتونکو اورېدونکو ته په یوټیوب باندې الله د هغوی د زړه مرادونه، حاجتونه، جایز خواهشات پوره کړي. دا دعاګانې به انشاءالله همیشه او دغه انشاءالله زما 1 میاشت به وي انشاءالله، نو زه به خامخا تاسو ته دعاګانې کوم. په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ستاسو د سیړه دوا سلام ویم. نو هغه مبارکه هستی به څوک وي چې د هغه نوم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیش شي چې یا رسول الله د فلانکي زوی یا فلانکی د فلانکي لور په هغه په تاسو باندې سلام وي، نو هغه رسول الله مبارک به د روضې نه وایي چې وعلیکم سلام. محترمو دا به څومره خوش قسمته کس وي. محترمو الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، جایز خواهشات پوره کړه. الله تعالی مو راته